اسلامی خلافت ولوی په عربو کې خلافت عثماني بیغه ته وي 656 هجری پورې یو خلافتو به دوشو یو په خلافت عثماني جوړ شو بل خلافت مغولي دلته هندستان هغه 656 د یو شیعه وزیر د لاسه ختم شو هلاکو خان نوم موریدلی تاریخ یو وزیر داغه نوم ابن العلقمي آغا خانی دار ته حقیقت ته خپل کار بکی خلک نو هلاکو خان راغی د حقیقتنه د چین د طرفه لوی دبدبه بادشاہ ته راپورټ راغی چې دغه شان هلاکو خان فوجونه ناروا د ابن العلقمي د وزارت خارجه مشر او د سکیورټي هغه ته معلومات وکړه وی سیب دا فوجونه روان دي مخکې او د دغې سره ساز بازو د دې قبیس ابن العلقمي په تاریخ کې یو بدنام تیر شوی دی لکه میر جعفر په بنګال کې چې انګریزان یې راوستي مسلمان ته د مسلمان د لاسه همیشه تکلیف رسېدلی میر صادق او میر جعفر غداران نو ابن العلقمي نو به د اسلام د حکومت ترانه نوتل فوجونه هغه ته بادشاہ ته راپورټ راورسېد د وزیر ته وی تاسو معلوماتو کده اصلي وی صاحب نه دا زما د راشد چې ته پوزا پرې کوم زما معلومات کوم بیا راغی بادشاہ ته وی صاحب هغه دې راځي صرف د بادشاہ سلام کوي او زی په مخ کې سرحد ترانه وتل فوجونه کیمپونه ولګو بادشاہ وزیر ته وی دا افغان دشمنان او سخت جنگجو خلک وی درګه زه معلومات کو هغه سره خو ساعت بعد هغه پیکر هغه ته وی تاسو یو وفد راولېږئ او بادشاہ سلامت ته وی چې موږ په دې مخ کې تا خو زما یو ښکلې لور ده هغه زه د بادشاہ زوی له ورکوم دا زما په زړه کې د مسلمان وی عزت نو ته راشه او زامن دې راشه او څو وزیران راشه چې دلته یې نکاح وتړو په کیم کې او تاسو ته یې حواله نو وزیر دې بادشاہ ته وی ګوره هغې موږ له خپله لور راکړې ده بادشاہ بعضې خلقو باندې ډېر اعتماد یې وی وی هغه بادشاہ سره د خاندان زامنو او سره د وزیرانو لیونه خو چوغې موغې واغوستې ولاړه چې کیم ته ننوتل بیا نه دي راغلی ختم یې کړه او بغداد باندې یې حمله وکړې بغداد دارالخلافه وه 3 ورځې قتل عام او بغداد او کتابونو قلمي هغه یې دجلې ته غورځول او دا مسلمانانو باندې باسونه ګرځېدل په دې لاشو 3 ورځې یې قتل عام وکړې چې څوک به وینې بس وجنه حکومت په دغه طریقو تللی هغې نه پس د خدای شان ته ګوره امتحانات په مسلمانانو راځي دا غزوي ته خدای هدایت وکړه چنګیز خان هلاکو خان کافر مړ شوی او چنګیز خان اسلام راوړ خدای هغه ته هدایت وکړه خو خلافت یې ختم کړه د مخ د ځمکې نو مسلمانانو به کوشش کو نو یو په ترکو کې خلافت جوړ شو خلافت عثماني دا د هغې ماتحت ټول او یو په هندوستان کې هغې ته خلافت مغولي وایي د مغولو مشر بادشاه بابر د کابل کې ښخ دی او نسیم ورسره ښخ دی اکبر بادشاه او پلار یې همایون دیلي کې ښخ دی دې ټولو مقبرو له زه ورغلی خلافت عثماني په ترکو کې استنبول دارالخلافه شو او ټول عرب د هغې سره و بیا زمونږ د ازادۍ زونه 2 سوه کاله یو انګریز و د هغه نوم دی لارنس صافرویه
عربي زده کړی وه، انګریزي خو خپله ژبه وه، او ترکي شناختي کارت به ورسره او پاسپورټ او قرآن شریف یې یاد که په جامع ازهر کې، او په قرات یې ګولډ میډل اخیستی. نو د مکې مکرمې ګورنر و شریف حسین د هغه نوم و، د دې موجوده اردن د بادشاه نیکو د نیکه د نیکه پلار، ځکه د ده د نیکه نوم و طلال، او د طلال پلار و شریف حسین. هغه ته وایي ګوره ته سید مې عربي مې د مکې ګورنر یې، منګه کوشش کو تا سره یو دا خلافت عثماني دا عثمانیان لرکه د ځان نه ټول عرب بستا تابع، د قومیت فتنه جوړ، ترک جدا قوم دی، عرب جدا قوم دی، د ترکو ژبه جدا، لیکلې جدا، خبرې جدا، او ستاسو ژبه عربي، پیغمبر ستاسو په عمل کې دی، مکه ستاسو په عمل کې ده، او مسلمانان اول تاسو دا خوشی تشی خلق در باندې رااله، حکومت در باندې د دې خبيث مجسمه ما لیدلې د لبنان په لوی ګراوند کې ولاړه د اوسپنه. شریف حسین یې دوکه کړه. لیډران خو غواړي چې زما بادشي راشي. نو د بغاوت اعلان یې کړ سن 1917 کې. روس چې کوم زمانو کې دا زمونږ اسلامي ملکونه نیولي دی، او چین 15 لکه مربع میل ځمکه روس او چین نیولې وه، د چین سره 6 لکه مربع میل ده، او د روس سره 9 لکه مربع میل. هغوی خصوص پرېښودل او د چین هغه ماتحت اوس هم شته. روغ درې دي په چین کې د مسلمانانو جماعتونه که لاړه. نو 15 لکه مربع میل ځمکه هغې ته بیا ترکستان وایي، هغه روس او چین اخیستې دي. نو دا شریف حسین د غداري وکړه او د قومیت فتنه جوړه. او مصر کې یو بوناپرت نوم یو عیسائی انګریز هغه چاپخانه جوړه کړې، او دا چاپخانه د بوناپرت په ایجاد باندې مصر اخبارات رسالې پټۍ خط د قومیت بنا من جدا قوم یو دا جدا قوم دی. فتنه شروع شو عثمانیان به وجل او خلق به مظاهره کوله چې دا جدا تشي قوم دی، دا د کوم دی نه راغلی. هغې خوارانو مجبورن به ملک پرېښود. شریف حسین باندې یو بل گورنر راغی، د هغه نوم و سعود، په سعودي عربو کې دا نجد علاقه باندې جدا گورنر و. نو چې دا ځای هر چا بس نیول کول. نو سعود پې راغی، شریف حسین یې وڅښل او قبرس ته وتښتېد. قبرس یو جزیره ده بحر ابیض متوسط. او شریف حسین لا غدار خو سعودي عرب چې پې قبضه وکړه انګریزانو دې ته څه نه وی، پرېږده دغه ملک باندې مسلمانان خفه کېږي او دا د مسلمانانو مرکزي ملک دی. نو سعودي دا سعودیه چې وایي ورته دا سعود د دوی د نیکه نوم دی، بیا د بل پلارم سعود نوم و. ورپسې داسې شریف حسین خبرس کې مردار شو او مړی یې راوړو بیت المقدس ته، هلته ښخ دی. ما قبر لیدلی دی خو دعا مې ورته نه ده کړې، یقینا خواته یې بل عالم ښخ دی. احرار محمد علي احرار، محمد علي ډېر لویه قرباني کړې ده د انګریزانو په وخت کې. هغه ورسره هغه ګولمیز کانفرنس ته تللی و، وایي چې څو پورې مې د هندوستان د ازادۍ فرمان ځان سره نیوړي زه نه ځم، خدای ما هندوستان ته بیا بور مت لیکې. نو په لاره په روم کې وفات شو او خبر بیت لاس یې راوړو بیت المقدس کې ښخ کړی دی. نو شریف حسین هم ښخ دی هلته کې د دې اردن د بادشاه د نیکه پلار، او محمد علي جوهر مرحوم هغه هم ښخ دی. نو د قومیت فتنې څه نتیجه وکړه؟ کافران پرې راغلل، ټول عرب یې ونیول بغیر د سعودي عربو چې هغې قصدن ونیول.
مصر، عراق او سودان دا د برطانیې په حصه کې ورسېدل، او شام وغیره دا د فرانس په حصه کې، او څه پکې د امریکې حصه شو. لاړل قومیت ورته دا نتیجه ورسوله چې مسلمانو کې امت ختم، کافر په ځان معاف. بے افسوسونه ټول چې دا هم څه وکړل. نو بیا چې پاکستان ازادېده د دې ورځو نه لږ مخکې ازاد شوي دی، څوک وروسته څوک مخکې. نو انګریزان ترې ووتل، ډېره موده یې پرې حکومت وکړ، یو 3 نقصان یې عربو ته ورسول. دا یاد لرئ ګورئ چې کوم قوم د خپل تاریخ نه نه خبر، دا ډوبېږي په دریاب کې. نو 3 نقصان یې ورته ورسول. اول هغه چې د ژبې په بنیاد قومیت او دا ټول د خلافت عثماني ما تحتو هغه 1400 حصو ته تقسیم کړل. عرب اوس 14 ملک دي، ژبې که یو ځای کول ولې نه یو ځای کېږي؟ مصر او عراق او لیبیا او سودان ولې نه یو کېږي که د ژبې په بنیاد یو ځای کېدلي؟ همیشه قومونه جدا کېږي په فکر او په نظریاتو. ژبه خو لکه د لاس مثال دی، لاس یا تور یا سپین یا سور، خیالات سړی بدلی. یو زمون 400 کې به یو لیډري ابا مسلم لیګي، بل به نیشنلی، بل به پیپلی. الکه ستاسو خو ژبه یو ده، کلم یو دی، علاقه یو ده، ولې دشمني کوئ زناورو؟ نه، خیالات یې جدا دي. د یو فکر پیپلی دی، د بل نیشنلی دی، د بل مسلم لیګي دی. ژبه خو یوه ده، کلم یو دی، او ټول خانان یې په خانه کې شریک، په ځمکه کې شریک، په ژبه کې شریک. ولې د یو بل قتل کوي؟ خو معلومیږي دا چې ژبه یو کول نه کوي، غرض او فکر یو کول کوي، یو نظریات. 14 ملکه ته ولې جوړ شو؟ قوم خو یو دی. د خدای غ تعلیمات یې پرېښودل او د انګریزانو تعلیمات ورته نقصان ورسول. موال به نه خوري، اول نقصان یې دا ورسول. دویم دا چې یهودو ملک یې پکې جوړ کړ. مخکې یهودو حکومت نو و منتشر د قومونو، ځکه دا مکار، دجال، دسیسه‌کار قوم دی. د هر مذهب باندې دوی ته د نفرت په نظر ګوري. امریکې شاته ولاړه ده، خو امریکا کې ولې یو حکومت ولې نه ورکوي؟ برطانیې شاته ولاړه ده، ستاسو په نوآبادیات کې ولې یو ملک نه ورکوي؟ په افریقا قبضه ده د عیسایانو ډېر ملک، هلته ولې یو ملک ولې نه ورکوي؟ یو ملک یې ځان ته نه پرېښود، خو دلته یې جوړ کړ. د مسلمانانو په منځ کې اسرائیل د عربو د 14 ملکونو په منځ کې یو بولډان سپی دی چې امریکې ساتلی، چې عرب پرې وایي. دومره حکومت د ځمکې هم نه لکه د صوبه سرحد عمره، خو امریکې شاته ولاړه ده، نو څوک ورته څه نشي ویلی. د 400 نه زیاتې ټمبمه دي ورسره. پاکستان سره 5 دي. دا به تاسو له پیښور ښار، ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. نو هغه ته په زرګونو ډالر پیشکش کړو، او د ترکو سکه او د سرو سکه غټه ده پورته نه وی موږ له پکې یو ریاست راکوي نه اوسې کې مسلمانانو سره ځنه دا سلطان عبدالحمید ته لږ ځای پاتې شو، د ترکو بادشاهي خلافت. هغه به فوج کې یو سړی را پیدا شو، یهودي نسل، پخلی مسلمانو، مصطفی کمال، دا چې پښتانه ورته غازي و، دا د جهان شیطان خلافت ختم کړ. او به د قومیت په بنیاد دومره پکې لا
چې عربي ژبه بند کړل او په خوا به ترکی په عربي رسم الخط لیکل کېده الف ب ت ج هغه په انګلیش حروفو کې رومن حروف او کوټ پتلونه لازمي کړ او ډیره مدته د اسلامي تعلیمات بند حج بندو سلوخ کار عربو سره دومره دشمنی شروع نو ما ته د ترکو عالمانو ویلي چې ناجوړ شو اخر وخت نو د عمله راکټه شي ولا سره راکټ نو چې میتیاز به کول خپل کې بیت دا ترکو علماء یو ځلې خخ سار رب سار چې ګوري د خبر نه بار پروت ابل رضی خخ کدا غینه بار پروت به وینه دې خبر کې نه خو پس مکه کې خو د ډاټې په جوړ یو دا وزیر عصمت انونو او یو دا غازی مصطفی کمال لط شکر دوسلو نو خودی خو به هم د انګريز ډیر غلامان دي ترکیان د پاکستان د حاکمانو نه زیات نو قومیت فتنه دریم نقصان دو چې د عربو تهذیب تمدن بدل کا دا زیاده خزي آزاد لومبه مظاهره په سن 1919 کې وشو مصر کې قاهره د خزو 20 مارچ او دا برقی ورنوله او لپټي ورنوله وی سړی دې برقی لپټي نه پسره مونږ دې پسره زمونږ د پاکستان کې یو لیډر دی مردا نو مې درته ناله او ای کزن عالم د خزنه بدا کفن درکم چې یو سړی داسې نظریه او دا ستاسو حاکم الکه اسلام کې چې د خود کوم عزت ته لار شه د انګريزانو په ملک خسبيره اره خزبان یې سره خطیش او کوم خزه سره لار شه چې خزه د نوکرې تر او خلا او بار ته راوخلا د خزه خاون جوړ خو ختم شو خزه به خاون سره او خاون به پر دوه خزه ګوري ځکه هر سړی خو شهزادنی چا خاون توري د چا خړی د چا پړی نو چې بل سړی سپین ویني نو به دا څنګه او سړیم چې پر دې خزه ویني نو هغه څنګه د قشاندا حاکمان دی انګريزانو ته ځان نږدې کول چې مونږ ډېر لیبرل مونږ روشن خیال دی ته وایي چې د انګريز او د يهودو تهذیب به تخپل خپل دین بخپله نو دی روشن خیالي دی ته چې د خزنه دمه جوړه کړ آزاد کا قسم د انګريزان داسې حالت ته رسیدلی دا غو خياران وای چې موږ اوس واپس کې دین شي د خپل بچو خود راسه یو انګريز د مستر کارلایل او وای زمونږ د هغه وخت چې کتاب یې لیکل وی زمونږ د یورپ 15 کروڑ آبادی ده او د 15 کروڑ کې 15 حلالیان لکان نشته په خپل انګريز وای استاسو هغه شاهزادګان د برتانی چارلس او دا غرو اخذ و ډیانا او فرګوسن هغه څه شو امردار چې شاهي خاندان خزي داسي نو دا عام خلق خزي وسی هغه زنا درازه هغه ته نه وای د زور هغه ته زنا وای دا غي په قانون دا غي په قانون کې الک سره نکاح روا ده برتانی د سنچیا سره نه دا قانون پاس کړی چې الک سره کې دي شي جنسي تعلق ساته قسم دې ډیر کیسونه مال خون نه راکړي چې خزي خپل ځامن پزانه شي او سړي خپل لوريانو سره بدګاری کوي دغه قوم پسې زه چې دې تر شم خیالي وای او لیبرل وای چې موږ ډیر خپل خلک یو ځکه ستاسو لمنم نیولې قسم دې دې خلق د وجنه موږ ذلیل شو نو قومیت غره فتنه او بیا دا ارتان دا ولی دا انگریزان ویندوان کئی زکر منگا کر اسلام او احکام سے یو مسلمان دکان تمات کا
یو هوټل روان کا د یو چابړي فروش نه چابړي وغورځاوه او میوې ته تاله کا دا روانه یو مسلمان مال و دولت محفوظ دی که ته په زور وی چې ما سره ملګری شه او ظلم روا ګڼې نو بیا د حاکم ظلم هم روا وګڼه د هغه ظلم جواب ته په ظلم کې د خلقو دکانونه لکونه روپۍ ولې شیشې ماتې موټرې ماتې د چابي فروش روزي ختم د دیاړۍ والا ختم نوکران نه راځي دفترو ته دا تاوان د چا شو دا طریقه ده دا ظالمانه طریقه ده او د شرع نه خلاف ده زه د دې قسم رفتارونو سخت مخالف دا جمهوریت کی په دې جمهوریت موږ سل کرته لعنت وایو دا د خدای مردار کی تاسو د مسلمان مال ته ولې تکلیف راس اسپیټال روان کا دا د یو صدر دی ذاتی ملکیت دی کدا د قوم بوډونه روان کا دا د صدر دی کدا قوم د چا شیشې ماته کا موټرې ماته کا لیډران مردار ناستی په بنگلو کې او دا خوشالتري ولدا کارونه کوي چاله پیسې ورکی چاته سوې چاته پيونو الکه تاسو ټیکا نشته د قوم د بدرې کسانو دا مرفه کارونه نو اسلام کې روان چې دا چا مال دولت په دې طریقه تاسو ځای کې نه دا طریقه ټیک ته جلسه وکړي په یو ځای مطالبه پیش کې وفدونه لاړ شي د بل دکان ولې خراب وای د بل بس ولې ولې د بل پرون موږ سبق نه ویلې مدرسه کې ځکه چې راتلو ګاډي موټرې مولي شي بیا واپس دا انسانیت ته د چا به مریضي اسپیټال نه بوزي څوک به د هوایي اډې په انتظار یې به هوایي اډې ته چاته به جنازه پراته چاته به بل څه زه پرون یو جنازې لاړم زما دوست وفات دا د دې دپاره درته چې دا کار ګورې ښه کار نه دی جلسه وکړې څه غواړې هغه غواړه بل ته ولې تکلیف رسوې هر قسمه مذهبي جلوس او جمع نه دی خوښ که شیعهګانې وباسي او که دا سنیانې وباسي په مولود کې ولې د خلقو کاروبار کې فقر راوړی کینې په خپلو امام باړو کې وایه چې څه وایه وایه او سني د خپل جماعت کې چې څه وایه هغه نعتونه کوي او ګجرتې کوي ولې د خلقو کار د مذهب په نوم جلوس وکړل او داسې جلوس وکړل چې هغه کې قوم ته تکلیفي ولې دا ښه کار نه دی دې نه ځان وساتئ باقي ستاسو عمل دی چې څه کوئ هغه کوئ